د سوکنو تاڼې په حدود چوا ګجرو کې یو سړي خپلې ښځې له بجلۍ کرنټ ورکړی دی، هغه یې مړه کړې ده او بیا دې واقعې له د خودکشۍ رنګ ورکړی دی، خو پولیس لګي شوي دي، خاوند یې ولله بیا هم ګرفتار کړی دی. دې حوالې سره شریف نومي کس دی، هغه رپورټ درج کړی دی. سوکنو تاڼې پولیس ته یې ویلي دي چې د هغه د خور تقریبا 12-13 سال پهله انعام نومي کس سره واده شوی، وایي اوس د هغې 4 بچي دي. وایي نن سهار ماته د انعام اطلاع وکړه چې یاره راشه ستا خور خودکشي کړې ده. ده بیا پولیس ته اطلاع کړې ده او دوی چې کله موقع ته تللي دي نو پته لګېدلې ده چې یاره هغې خودکشي نه ده کړې، بلکې هغه د خپل خاوند ولله د بجلۍ کرنټ ورکړی دی او مړه کړې ده. پولیس وینا دا ده چې دا ملزم هم ګرفتار کړی دی او ډیډ باډي چې کوم ده هغې د پوسټمارټم دپاره مردخانې ته لیږلې ده. او پولیس وایي چې دغه ځای کې دی چې کوم موقع وه هغې نه چې کوم شواهد را یوځای کړي دي نو د هغې نه هم دا پته لګي چې یاره دا د خاوند ولله بجلۍ کرنټ ورکړی دی. پولیس وایي دا ملزم چې کله دی انټاروګیټ کو نو ابتدایي بیان کې هغه وویل چې یاره او هغه د خپله ښځه سره کورنۍ جنګ جګړې هم وي او دغې وجې نه هغه تنګ شوی او نو هغه د خپله ښځه مړه کړې ده. مزید که بیا په دې کې څه اپډیټس وه به زه تاسو سره شیر کوم. دا کم ملزم چې کم دی نو د خپل زندګۍ زیات وخت چې کم دی هغه بهر ملک کې تیر کړی دی او اوس هم سم میسج په باندې بیا د کور ته راغلی او د کور کې بیا د ښځې سره جنګ جګړې روانې